روح کمیس اغسته خو نشلو نو وجاء راتله وکړو علی قمیصی په قمیص دغه باندې بدمن کذب په وینه دروغجنه قال او فرمایل یعقوب علیه السلام بل سولت لكم بلکې خسته کړی دی تاسو ته انفسکم نفس تاسو امرن یو کار بس دا خو درته نفس یو کار خسته کړی دی چې تاسو هغه وکړو فصبر جمیل پس کار زما صبر خسته دی کار زما سره صبر خسته دی صبر خسته څه ته ویل شي صبر جمیل هغه دی چې پاره کې شکوه نه وي مخلوق ته پکې ګینی شکوي نو دې ته صبر جمیل ویل شي نو فصبر جمیل کار زما صبر خسته دی والله المستعان او خاص الله تبارک وتعالى نه مدد غوښتل کیږي علامه پاکستاني تصفون چې تاسو بیانوي وجاءت سياره را لقافله فارسلوا فسويلغو واردهم وبراولن کې خپل فادلا دلوا دا غزولن دکړه بو خپل زولن دکړه دی او په دغه طرف باندې یو قافله تیرېدل د شام نه بل خواطلا نو په دغه طرف باندې یو قافله تیرېدل نه هغه یو تن ته وی دلته تلاړ شي چرته کوی وګوره چې وبته نه راوړي دغه کس جلاړو د نوم مفسرین لیکل مالک ابن دعبیریه د نوم وو د چلاړو دی کوی ته بوکا ورخته کړه کوی ولیدو نو چې بوکا راخي جوړه نو د ابو په ځای باندې په بوکا په یو خيسته ماشوم انخته دی یو ډیر خيسته ماشوم پورې انخته دی نو د چا کړی یا بشرا هذا غلام وزیر دغه الکته او الک څنګه د ډیر زیات خيسته دی ځکه نبی رسول الله والسلام فرمایي د معراج پښه باندې چې زبر اسمانونو تلاړم زما د یوسف علیه السلام سره ملاقات وشو وی د ټول دنیا نیم حسن چې د الله تبارک وتعالى یوسف علیه السلام ته ورکړي او دا نیم حسن په دې دنیا کې تقسیم کړي دي نو په دې دنیا کې چې خيسته انسانان دي کنه دا نیم حسن دی د دې ټول مخلوق باندې تقسیم شوی غنیم حسن او غنیم ټول حسن الله تعالی ورکړي یوسف علیه السلام له ورکړي نو وجاءت سياره را قافله فارسلوا نفس اولغو واردهم وبراولن كخفل فادلا دلوا نفس ولن دک بوک خفلا قال ان اولدو يا بشرا حيزر دي هذا غلام دا خود الکو واسروه او پټکو دلرا بزاعه سامان د تجارت کی پټکو زکا چې نور قافلی والا په حصہ ونه غواړي زبې ځان له پسې خرج کم مصر ته چلاړ شم انت به ځان له خرج کما واسروه پټکو اغیلرا بزاعه سامان د تجارت کی والله الله تبارک وتعالى علیم فو بما پایس باندې والله الله تبارک وتعالى علیم فو دی بما پایس باندې عملون چې دوی عمل کوي وشروه نو خرج کو اغلرا بثمن بخس په قیمت لکسرا چا خرج کو نو شروه کی دا هو ضمیر د یوسف علیه السلام رونو تراجه دی چې کله دوی کوی ته یوسف علیه السلام ورته وکړ کنه نو هر سحر بدوی تلو الته به تماشا کوله چې رسې وشو په کوی کې شته او کنه چا بوسته مړ دی او ژوند دی کله به تماشا روزانه سحر تلو نو دوی چې ورلو وای قتل چې یوسف علیه السلام قافلی والو رانی ولې دی او راغسته دی نو دوی ورته وویل دا خو زمون غلام دی دا خو زمون نه تخته دی دا زمون نه پټ شوی دی دا تاسو نیولې دی موږ چې زمون نه ورک شوی دی دا تاسو نیولې دی قافلی والا اوریدل چې اوس پر باندې دغلا الزام ولګی کنه نو دوی ورته وی خیر دې تختی کو تاسو اخلي موږ در باندې در خرڅ کو تاسو اخلي نو قافلی والوی سید په باندې را خرڅ کړي نو وشروه بثمن بخس دراهم معدوده په یو څو دراهم باندې دل خرڅ کو معدوده هغه دراهم ته ویل شي چې د سلويختو نه کمی ځکه د عربو دا عادت چې پیسې به ډېری وي کنه دراهم د نانی به ډېرو نه هغه به په وزن باندې بیا اغستل خرڅول به او چې لږ به په شمیر باندې نو د سلويختو نه به زیاتونه هغه به وزن کول او چې د سلويختو پورونه هغه به سکول شمیرل نو دلته الله فرمایي په شمیرل شو دراهم یو خرڅ کړو معلومه کیدا چې د سلويختو نو سو کمو مفسرین لیکلي وي په سلويخ درهم خرڅ کو په سو درهم په سلويخ درهم او دوه د لستانه او دوه درهم دیرونه واغستلو نو وشروه خرڅ کو یوسف علیه السلام لرا بثمن بخس په قیمت لک باندې دراهم معدوده چې دراهم د شمیرو وکانو دی په پد کې من الزاهدین در برغبتیا کون کنا ځکه د دوی مقصد خو سو پیسې مقصد نه د دوی مقصد خو یوسف علیه السلام د مخ نه پناه کول او ورته حاصل شو وقال الذين اخذ اشتراه چې واغسته دلرا من مصر په مصر کې قافله لاړه مصر ته ورسېدله چې مصر ته ورسېدل یوسف علیه السلام د مصر منډای ته بوستو په هغه زمانہ کې په منډایانو کې داوین زی غلامان خرڅېدل یوسف علیه السلام منډای ته بوستو د خرڅ لپاره چې الته بوستو خلکو اولیدو نو الله تبارک وتعالى خدای ډیر حسن ورکړو نو هر سړی وی چې دا ز اخلاق د خلکو په ورش په لګیدو بس کافری والے په بولی شروع کړه چې څوک په زیات قیمت اخلي مونږ به په هغه باندې خرڅو په دې دوران کې د مصر چې کوم وزیر خزانه چې هغه راغی هغه چې یوسف علیه السلام ته وکتل نو دی خوښ شو دا غنم قطفیر
هغه دې ز اخلم قیمت څومره ورکو یوسف علیه السلام د وزن برابر سره زر د یوسف علیه السلام د وزن برابر ریخمی کپڑے او داس وسره نور سامان د دومره ډیر قیمت باندې یوسف علیه السلام واغستو وقال الذي وخایکس اشتراه چې واغستو دلرا من مصر په مصر کې لامراته خزي خپلتا او د دغه زمانه بادشاہ چې داغه نوم ریان او بیا د یوسف علیه السلام په زمانه کې بیا مسلمان هم شو بیا وفات هم شو ریان دغه زمانه بادشاہ خدا د وزیر خزانه هغه واغستو لامراته خزي خپلتا وی اکرمی خيسته کا مسوا او ټیکانه ددو آسان نږدې دا عین فانا چې پیدا برا کې مونږ ته او نتخذو یا بونی سدلرا ولدان په بچی سره ذکر د اولاد نو یا به بچي جوړ کو درې تنه ډیر قافیه شناسو دا ډیر پیجندون کو یو دا وزیر د مصر د یوسف علیه السلام ته او قتل دی پوه شو چې دا معمولی ماشومو نه دی نو خزي ته د ډیر خیال ساته غره غلام به نه جوړای دی به موږ ته ډیر زیاته پیدا راکی دی او فی جند یوسف علیه السلام دیم دو کوم پیغمبرو غالبا د شعیب علیه السلام لور د شعیب علیه السلام لور چې موسی علیه السلام هغه ساروی او وکړه کنه نو هغه پلار ته یا ابتی استاجر هو اے پلار زما دې پس باندې ونی سزا سره په مزدوري باندې ونی سا ځکه دې امانتدار هم د طاقتور هم دی هغه مغه په جند چې دا سره ډیر د کمال سره دی ام قافیه شناسوا او دریم ابو بکر رضی الله تعالی عنہ چې په خپل ژوندانه باندې عمر رضی الله تعالی خلیفہ مقرر کړو عمر رضی الله مقرر کړو خلیفہ هغه په دې ډیر پوی دو چې زمانه پس د خلافت لایق څوک دی عمر رضی الله تعالی عنہ نو دم د یوسف علیه السلام او په جندو وكذلك ودارنګ مکنا زور کومګا یوسف علیه السلام ته په الارض پزمک کی ولنعلمه د پاره چې خو دتا من تاویل الاحاديث تعبیر د خبونو والله تبارک وتعالى غالب زور ور دی علی امر پکار فل باندې ولكن اکثر الناس لیکن اکثر د خلقنا لا يعلمون نفویږي ولما بلغ هر کله چې ورسېدو اشده ځوانه خپلتا اتینا او نور کړم دتا حکما پیغمبري او علما او فوا وكذلك ودارنګ نجزي المحسنين بدل ورکوم نیکی کوونکو ته چې کله سلوخت کال تر الله تبارک وتعالى ورته نبوت ورکو وراودته التي نچلو کو مطالبه وکړه دنا التي خزي هو چې د په بیت پکور دا کیو عن نفسي په بار د نفس د کی وعلقت الابواب بند کړي دروازې وقالت ول دي هيتلك راشماتا قال فرمال يوسف عليه السلام معاذ الله پناه غواړم په الله سره ان ربي كن رب زما چې احسن خيسته کړي دا مسوایا ټکانه زما مالک زما له دومره خیال ساتل دومره خيسته زای را کړي زبسکم داغه د کور کې به خیانت کومه زبر داغه د کور والو سره خیانت کومه زه داسې نشم کوله انکار کو یوسف علیہ السلام انه یکن شان دار لا یفلح الظالمون ناکامیابی ظالمان حدیث مبارک کې راځي وی دی د یوسف علیہ السلام صفاتونه شروع کړو د پاره چې د اسما طرف ته په طریقې باندې متوجی شي دی ورته وایو او دغه سړي د خزې نوم چې کنه دا زلیخه نو دې زلیخه دغه کې بچا دې سره کې وخته دې زلیخه د یوسف علیه السلام صفاتونه شروع کو دی ورته ما احسن صورت وجهک سمره خسته مخ د یوسف علیه السلام ته ویل است الله سمره خسته پیدا کړی یوسف علیه السلام ورته فرمایل وی دا صورت مال زما رب را کړی دی بیا ورته دی ویل ما احسن شعرک سمره خسته وختې دي یوسف علیه السلام ورته فرمایل وی دا په قبر کې زما لومبه د سر نه ودړيږي په قبر کې ولومبه زما د سر نه دا ویخته ودړيږي دی ورته بیا سمره خسته سترګې دي یوسف علیه السلام ورته فرمایلو په دې سره زه خپل رب ته ګورم او په قبر کې به د سترګې زما د مخ باندې راوبېږي بهرحال دی یوسف علیه السلام ځان ته متوجه کو او یوسف علیه السلام د دین ورو لړکېدو دی ورته یو صفت د یوسف علیه السلام بیانو یوسف علیه السلام با صفت د خپل رب بیانو ولقد همت به او یقینا کس کړي د خزي به په یوسف علیه السلام باندې وهم او کس کړي یوسف علیه السلام به په دې باندې د خزي د یوسف علیه السلام قص کو او یوسف علیه السلام د دې قص کو تفسیر معارف القرآن لیکي دا هم په دوه معنی سره راځي یو هم هغه د انسان قصد او اراده کړی وي دویم هم هغه د چې صرف وسوسه پزړه کې تیر شي صرف څه تیر شي وسوسه نو د زلیخې چې کم قص او کم هم هغه کې قصد او اراده د ګناه موجود و د یوسف علیه السلام پزړه کې صرف هغه وهم غونته کې وسوسه غونته کې تیر شو او په باندې د انسان غریفتو نشته دی او دا انساني فطرت ته یوسف علیه السلام خو انسانو کنه دا نه چې د ګناه وسوسه رااله صرف هغه یو خبره غونته پزله کې تیر شو معرف القرآن دا لیکلي دي نو د زلیخې هم چې هغه سره د قصد او د اراده وو د یوسف علیه السلام هم چې هغه قصد او اراده نه و صرف وسوسه و چې پزله کې تیر شو
دا فرق لیکل وهم بیا یو معنا دا کړی دا یا بعض مفسرین دا سې لیکلي دي ولقد همت به او دې قص کړو په یوسف علیه السلام باندې وهم بها او قص کړو یوسف علیه السلام بها ای بدفعها په لرکول د دې باندې دې یوسف علیه السلام د نیولو قص کړو یوسف علیه السلام د دې دو لرکول قص کړو لولا الرا برهان ربي کچری نه ویل دلیل درخپل نه ویل دلیل درخپلو یوسف علیہ السلام هم قص کړو خو چرته نه ویل دلیل دو رخپل څه دلیل وو د مفسرینو ګان اقوال دي یو قول پکې دا دی یوسف علیہ السلام دغه بنگلې بر چت داسې وکتل یعقوب علیہ السلام ورته الله متشکل کو یعقوب علیہ السلام ورته الله حاضر کو او یعقوب علیہ السلام په دغه غاښونو کې دا ګوته داسې نیولې په خوله کې او غوسه دی ورته یوسف علیہ السلام او یریدو دویم دار دویم قول کې مفسرین دار و یوسف علیہ السلام چې بر چت او قتل په چت باندې کړی شو چې ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبيلا زنا ته منځ دی کېږي دویم قول پکې دار وې دا زلیخه پاسې د خپل بوت باندې کفړه ورواچوله انت د دې بوت دی بندګي کوله د دې په کفړه ورواچوله یوسف علیہ السلام ورته دا دی پټ کو ایمان حیا راځي چې په مخ کې سکوما بدکاری کوما یوسف علیہ السلام ورته فرمایي زما رب ډیر لیدون کې ډیر لایق ته دا حیا وشي داغه نسوشي حیا وشي نو برهان نه مراد هر هغه څه دی چې بهر یو شی خو یوسف علیه السلام ته الله ښکارا کو او یوسف علیه السلام داغه نه او یریدو ولولا الرا برهان ربي کچرینه ویل دلیل درخفل كذلك دغرنګي لنصرف عنه السوء واړول موږ دنه بدی والفحشاء بحياي انه يكنند من عبادنا المخلصين د بندګانو زمو خالص کړي شو نو واستبق الباب او من ډکړه دوړو دروازې ته من ډکړه زلیخي چې دی بده بس دروازې بندې کړې وي خو چې کله دی یوسف علیہ السلام نیونه یوسف علیہ السلام ته دروازې ته منډه کړه یو روایت کې راځي وي دروازې ته تعالی هم پرته و خو چې یوسف علیہ السلام څنګه دروازې ته ورسېد الله تبارک وتعالى ورته دروازه په خپل سکړه ده کوله وکړه واستبق الباب دواړو ورمنډه کړه دروازې ته نو چې دروازې ته ورسېدل نو په دروازه کې د دې زلیخي خاون قطفیر ولاړو دواړو خو ولیدل نو وقدت قميصه نو سری کړو قمیص ددو من سری کړو وقدت او سری کړو قمیص ددو من دبرین دشانه الف یا وی من دو سیدها مالک فلدل باب په خوا د دروازه کې هغه ولاړو قالت اول دی ما جزاء سبد لدا من دا اغه چا اراده چې اراده لري به اهلک د اهل ساسرا سو اند بدای و مخکې شو په یوسف علی السلام پیغمبر او په دې باندې پرده راچوله رسوا کولای نه خو دې ډایرک خبره وکړه دا وستا د کور ولا سوچ د بدای اراده لري دغه سزا ده مطلب دا چې دغه مان د بدای مطالبه وکړه نه د ما راوز غلو قال ولا خان قالت ویدی ما جزاء صد بدلا من دا اغه چا اراده چې اراده لري به اهلک د اهل ساسرا سو اند بدای الا ان یسجنا نو او یریدا کنه اسنه چې زما خاوني قتل کی وی الا ان یسجنا مگر دا چې قید کړی شي او عذاب علیم یا عذاب درناک ته قال فرمایي یوسف علیه السلام هي راودتنی دی اراده کړی و زمانہ عن نفسي په بار د نفس زما کې بس خاونم حیران شو چې یو د مطالبه کړی دا بل وی د مطالبه کړی دا نو شهید شاهدون گواہی وکړو گواہی کوون کې من اهلها د اهل د خزینه بس د دې په کور کې یو ماشوم او هغه دا گواہی وکړه وی کمیس ته د یوسف علیه السلام او قتل شي ای ماشوم دا خبر وکړه کو کمیس د یوسف علیه السلام د مخ نشلیدل دی خو یوسف علیه السلام ګناګار دی خزه په حق ده معلومیږي دا چې د دارانی ور او د انتظار خلاصونه کمیس ول د مخ نشلول دی او کو کمیس د شان نشلیدل نو دا خزه ګناګار د یوسف علیه السلام په حق دی ځکه چې د منډه والا ځان ته خلاص او د شان رانی وو دا یو ماشوم دا بیان وکړو ګوره سو ماشومان خبرې کړې دي یو دا ماشوم د یوسف علیه السلام په حق کې گواہی وکړه او یو هغه ماشوم دی چې عیسی علیه السلام دی چې کله په مریم بیبي باندې تهمت ولګېدو يهودو په تهمت ولګوي دا نعوذ بالله ولد الزنا دی نو عیسی علیه السلام د مور په غېږ کې بیان شروع وکړو او دریم ماشوم په بنی اسرائیل کې یو بزرګ چې دغه نوم جوړې چې په هغه باندې هغه شپنکې خزي تهمت ولګاو کنه دا زما دا بچی چې دی دا د جوړې نه پیدا شوی دی نو هغه ماشوم د قاضي په دربار کې گواہی وکړه زما پلار جوړې نه زما پلار پلان کې شپنکې دی هغه گواہی وکړه نو دا یو څو ماشومان دي په پروتوکول کې څه کړی دي خبرې کړې دي وشهد شاهد گواہی وکړو گواہی کوونکی من اهلها د اهل دینا و ان کان قمیصو کچری قمیص د یوسف علی السلام قد داش لیدل من قبول د مخکنا فصدقت پس دا خزر اشتنی دا وهو او د من الكاذبین د دروغجنونه و ان کان قمیصو کچری قمیص د یوسف علی السلام قد داش لیدل من دبرین دشانا فكذبت نو دا خزر دروغجنه دا وهو او د من الصادقین درشتونه ده فلما را فسر کله چوی دو قمیص قد داش لیدل من دبرین دشانا قال ان او العزیز مصر انه یقینا دا من کید کنا د مکر د خزونه دی دا خو د خزو مکر دی ان کید کنا یقینا مکر د دوی چې عظیم ډیر لوی دی
دوی مکر سره ډیر زیات لوی دی. یوسف ای یوسف اعرض عن هذا مخواړه ود دي خبرنا واستغفري او خزي ته بخنه غواړه لذنبك د ګناه خپل انك كنت یقینا تی من الخاطئين د خطا کارونه. تفسیر قرطبی لیکي وی معلومه کی دا چې دا غزي مصر بے غیرت او تاسو شو بے غیرت او ځکه چې د خپل خزي سره داسې معاملې ولیدله چې زما خزي د پردي سړی نه مطالبه کوي دومره خپه اطمینان سره لګیا دی خزي ته وی د خپل ګناه نه بخنه غواړه او یوسف علیه السلام ته د خبره باندې ګټه کېده بس په دې ځای خبره پرې ده په دې خبره تفسیر قرطبی لیکي معلومه کی دا چې دا سړی سو بے غیرت او وقال نسوه نو وی خزو په مدینه په خار کې نور خزو دا خبره بس خبر ډنډوره شو کنه چې خزو ته ورسی نو خزو خبره ډنډوره په خار کې نو دا کمی خزوی نو مفسرین لیکلي وي د دغه بادشاہ چې کم افسرانو نو هغه خزو ته دا خبره ورسیده یعنی نور وزیران افسران چې دا خزو ته دا خبره ورسیده چې یره د قطفیر خزي چې دا د خپل غلام نه مطالبه کړی دا د خو ډیر سپک کار کړی دی. وقال نسوه او الخزو في المدينه فخار کې وامراه العزيز خزي د عزيز تراود مطالبه کړی دا فتاها د خپل غلام نه عن نفسي په بار د نفس دا کې قد شغفها په تحقیق سره د زړه پردو تر نوته دا حبا منا ان لنراها یقینا ان موږ دلرا په ضلال مبين په خطا ښکار کې غلامانو سره سکمنی کې چې دا په غلام باندې مینه شوی دا د څه کمزوري کار کړی دی. فلما سمعت فظهر کله چې ووري بمکرهن تعال لګول داغي پیغورونه دی ووریدلو نو دیم چل جوړ کو ارسلت الیهن ویل گو پیغام اغیتا واعتدت لهن او تیار کو داغي د پاره متکئن زید دعوت واتت اورات له كل واحده هر یو تنه منهن د دینه سکینن چاړه سمته چې کله دا خبر شو چې په ما پسې د نور وزیرانو او افسرانو خزي خبرې کوي نو دې دعوت وکړو د ټولو خزو ته دعوت د ډوډۍ دعوت ورکړو چې تاسو راشئ. بهرحال دعوت هغه وخوړو فروټ نیمه ته کې خدا نو چې نیمه ته روغ کې خدا بیا چاړي بلاسونو کې ورکړي دا ځان لسکای نیمه وای خوري نو چې کله هغه په میوه شروع کړه نو دا وراله په یوسف علیه السلام پسې یوسف علیه السلام ته راوځه دا خدای غلامو هغه ته پته نو چې دا ما کم غرض د پاره وباسي راوځه بسم الله دې د خدمت وکړه یوسف علیه السلام راويستو چې راويستو نو د خزو چې پاغه باندې نظر شو نو ټول بیا پاغه باندې نظر خپل لاسونو ته خیال نو ټول خزو خپل لاسونو سره کړلو وس کړلو ځکه الله ورله د نیمه دنیا حسن ور کړی دی نو هغه لاسونه وس کړلو واعتدت لو تیارکو لهن د دوی لپاره متکئن زید دعوت واعتت ورکړه کل واحده هر یو تنه منه د دوی نه سکینا چاړه وقالت تخرج او ویل راوز عليهن پدوی باندې فلما راينه فسر کله چې ولید دوی یوسف علیه السلام لرا اکبرنه لو یو غنو اغلرا وقطعنا فريق ايديهن لا سنخفل وقلنا ويل حاش لله فاكد الله تبارك وتعالى لرا ما هذا بشرا نذا بندا دا خو بندا نه دا خو یو فرشتہ کاری ان هذا نذا الا ملك کریم مگر فرشتہ د عزت مندا قالت اويل خزي عزيز مصر فذلكن الذي نداخل كسته لمتنني چې تاسو ما ملامت کوي فيه په بار دا کې ولقد راوته او په تحقیق سره مطالبه کړی ما ددنه عن نفسي په بار د نفس د کې فاستعصم پس د ځان بچ کړو زمانہ بس دې دا خو پوه شو کنه چې د خزو په هم زړه ورالو نو دې خپل خبره سکړه ښکارا کړه بالکل هم دالک او ماته مطالبه کړو خدای زمانہ ځان بچ کړي ولا ان لم يفعل او کچری دونه کو ما هغه کار امر چې حکم کوم دتا لا يسجنن خامخ جیل ته واچول شي ولا يكون من الصاغرين او شبه ذليلاننا د کمزورنا قال فرمایل یوسف علیه السلام رب السجن وعرب زما جیل چې احب دا خوخ ده الیا ماتا مما داغنا يدعونني چې دوی را بلی مال را الیا غیتا الله ما ته جیل خوخ ده د هغه کار نه چې دا خزي ما غی ترابلی ځکه چې لاول یو او وسی نور هم ملګری شوي نو ما خو د یوې نه ځان خلاص والله اوس خو نور هم دغه خبره کوي چې د مرګتیا وکا رب السجن اے رب زما جیل چې احب دا خوخ ده الیا ماتا مما داغسنا يدعونني چې دوی را بلی مال را الیه اغیتا یوسف علیه السلام ځان له خوخ کو جیل خوخ کو یوسف علیه السلام چې جیل تلا الله تبارک وتعالى ورته فرمایل چې یوسف ته جیل غوښته ونه تاسو غوښته وو جیل غوښته وو د دې وجنه چې کله در باندې مصیبت راشي کنه نو صبر باندې غواړي بلکې دا به چې الله زمانه د مصیبت لري کا نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي ورته دعا وکړه یا الله مال صبر راکړه الله مال صبر راکړه نبی رسول الله مانه کوي صبر مغواړه صبر خو بلا او مصیبت ته صبر سجره صبر خو بلا او مصیبت ته صبر مغواړه د الله نه د بلاګانو حفاظت غواړه الله ما مصیبت مراوله نو د مصیبتونو نه خلاصي غواړه صبر مغواړه ځکه صبر خو بالا کوي چې مصیبت برباد راشي نو د الله نه ندینه معلومه دا شو چې دا څه بنو چې کله طبعا غټ تکلیف راغلی دې بنو چې الله دا غټ راندلې به خیر د ورکه را باندې راول خدای را باندې دې وای الله تکلیف را باندې مراوله د غټ تکلیف په مقابل کې ورکه تکلیف مو غواړه بلکې د الله نه عافیت غواړه